الله جل جلاله من والو تاسو هم باندې خصوصي نام او فضل کړی دی چې دلته کې الله جل شانه داسې او عظیمه مدرسه جامع محمدیه او د حضرت مفتی سے آفتاب عالم دعوت برکاتهم العالیه اور آگے سره نور اساتذه کرام مشایخ داغی دا برکتا اللہ جل جلالہ دا نور دا نبوت اللہ جل شانہ قرآن اللہ دے بدے کے نورم ترقی را نصیب کی زمان عزت مندو صرف یو دو خبر کوم مدارس دا دے پدے معاشرہ بانے دیر وے احسان دے دا انسان نا انسان جوڑول او دا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طریقے پٹول عالم قیام کول دا قرآن کریم علوم پٹول عالم قیام کول دا دے مدارس و اہم ذمہ داری دا او انشاءاللہ سنگا مفتی سے وہ فرمائل آگئی چونکہ دا آگئی مکوہ تو آگئی بیمار مو مختصر خبریں ہو کلاڑا نو دا مدارس دا آگئی ذمہ داری دا زمان عزت مندو دا دے مدارس ہو او دا دے علماء کرام دا دی پدے معاشرہ بانے یو ډیر لوی احسان دے تاسو ته پته را څنګه مفتی صاحب وې چې زمونږ د سکولونو تربیت الا ماشاءالله داسې استادان به وي پکې هغه به د بچو تربیت وکړي ماته یو خبره یاده شوه زمونږ یو استاد و د هغه نه مونږ په څلورم کلاس کې د جنازې مونځ زده کړو مونږ څلورم کلاس کې وو کالجیټ سکول کې د دې سپینې وړې علاقې وو خو هغه د کوړه خټک نه فارغ و هغه عالم و مولانا سیراج صاحب رحمت الله علیه وفات کړي زه داسې تېرېدم یو جنازه وه او دا تقریبا بیا زه په څوارلسم کې وم چې دا ته تېرېدو نو چا راته ما ولیدل چې جنازه زه په سیکل روان وم جنازه کې شامل شوم چا نه مې تپوس وکړو چې دا څوک وفات شوي وایي ته چا جنازې نه راغلی وې زه خو په سیکل تېرېدم ما ته خو پته نه وه جنازه تیاره وه شامل شوم دا د مولانا سیراج صاحب جنازه وه چې چا سره ما سوچ وکړو چې په څلورم جومات کې مونږ د جنازې مونځ زده کړی و هغه بس د جنازې مونځ وکړو زما عزتمندو د دې مدارسو د دې علماء کرامو په دې خلکو باندې په دې علاقه باندې ډېر لوی احسان دی د هغې بدله په احسان کې ورکول پکار دي د مدارسو یو خدا ده هل جزاء الاحسان الا الاحسان الله پاک هم فرمایي د احسان بدله چې دا احسان ده او دویم د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په نقش قدم باندې تلل او د هغې تربیت کول د بچو دا د علماء کرامو د دې مدارسو ذمه داري ده او الحمدلله تر قیامته پورې به دا جاري وي د دې هندوستان کې یو بزرګ و چاند شاه رحمت الله علیه بزرګ تر شوی دی هغه خوب کې حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم زیارت وکړو په خوب کې هغه وایي چې یاره حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم تشریف راوړی دی او قاسم نانوتوی رحمت الله علیه ته دې درخواست کوي چې حضرت هلته ځو قاسم نانوتوی رحمت الله علیه وایي راسره روان شو او چې کله بیا وایي تلو نو وایي ما منډې وهلې او قاسم نانوتوی رحمت الله علیه په مزه مزه روان
وې زه دنه ډېر مخکې ورسېدم چانشاه رحمت الله علیه فرمایي او دلته حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په سټیج باندې ناست و، زه ورغلم ایمان نبي دلته خوا کې کېنوي، زه ورسره خوا کې کېناستېدم او ډېر ساعت بس چې دی نو قاسم نانوتي رحمت الله علیه راغلو، حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم خپل جولې کې کېنولو. وایي زه په خوب کې پاڅېدم او امام ورته وایي چې حضرت زه په محبت کې نه منډې والې راغلی وم او دې خو وروستو رالو او دې د ځان سره جولې کې کېنو، زه د خپل ګاونډ کې کېنولم. ویلا د چې دی نو هغه قدمونه تلاش کول چې په کومو قدمونو به نبي راغلي په هغې خپې کې خو دی چې هغه برکت راته راشي. نو وایي زه دوی نو چې کوم علماء کرام کوم مفتیان صاحبان دا د دې مدرسې لپاره د دې ماشومانو تربیت داسې کوي چې د دې مکمله زندګي د حضور نبی کریم صلی الله علیه وسلم په زندګۍ باندې راشي عجیبه کم مکان